اوه کسان خو شهیدان شو چې څنګه شهیدان شو نو او ادرې کسان حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ابن عدی، حضرت زید ابن دسینا رضی اللہ عنہ او عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ، دا درې کسان هغوی وی زه یاره ځان سله وجنو که چېرته امن یې راکړو جم دي بچ شو، وجود خو ډېر خوږ دی که نه ځان، نو هغوی درې واړو ځان ورکړه چې څنګه یې ورکړه نو د عبدالله ابن طارق هغوی تړه، پړې راواغېږدل، لیندې مزې راواغېشته، لاسونه یې وله شاته تړل. او هغوی وی دا خو م دوکه وکړه ما سره، تاسو خو چې امن درکو او تاسو خو اوس ما تړی، وی زه در سره نه ځم. جګړه جوړه شوه، هغوی راښکه دې نه ته، هغوی راښکه، هغه غریب یې ملته شهید کړه. د هجرت په درېیم کال، په دغه کال باندې د حضور پاک یو درې واقعې نورې پیښې وې. یو د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لور و حضرت حفصه، هغې سره د حضور پاک د شعبان په میاشت کې نکاح شوه. حضرت حفصه چې کله کونډه شوه نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق باندې حضرت ابوبکر صدیق ته ووایي چې زما لور حفصه کونډه شوې ده، که ستا خوښه وي نو تا ته به یې په نکاح کړم. هغه غږ ونه کړ، خاموش پاتې شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی چې زما زړه کې د ابوبکر نه ګیله پیدا شوه چې یا به دې قبوله کړې وه ها به دې کړي او که دې نه قبلوله نو ویلې به دې چې زه نه کوم، دا خفګان خبره نه ده، نو ته چپ پاتې شوې، د دې تمه کې وساتلم. دو درې ورځې پسې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ته ووایي چې زما لور حفصه کونډه شوې ده، که ستا خوښي تا ته یې په نکاح کوم. هغه وی چې عمر ډیره ښه خبره ده، خو دې وخت کې زما واده ته او نکاح ته حاجت نشته. حضرت عمر وی عثمان ته غصه نه ومه، ټیک ته یو انسان نه نکاح نه کوي، واده نه کوي او صفا ووایي چې نه کوم واده، نو د خفګان خبره نه ده. خو حضرت ابوبکر صدیق ته په دې غصه هم چې نه یې ښه وکړل نه یې نه وکړل. وی چې څه موده تېره شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه په خپله مطالبه وکړه د دې خپلې لور د حفصې. ما وی ډېر زیات خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم چې شکر دی چې زما دا لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راشي. نو د شعبان په میاشت کې د حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام واده شو. اوس په شریعت کې تاسو باندې به هم دا خبره ناشنا لګېدلې چې یو انسان په خپله چاته وایي لور درکوم، دا په شریعت کې منع نه دي. د چا لور پیغله ده او څوک یې خوښ دی د هغه ته ویلی شي، د هغه پلار ته ویلی شي، د هغه رور ته ویلی شي چې زما دا لور ده او تا له په نکاح درکوم، یا ستا زوی لی ورکوم یا ستا رور لی ورکوم. لیکن زمونږ په وطن کې کړې داسې لوبه وکړه، زمونږ رواج غلط دی، نو بیا ټول عمر هغه جینۍ ته پیغوري، ته به ورسره ښه وکړې، ښېګړه به ورسره وکړې. دا خو لویه ښېګړه ده چې څوک چاته وایي دا لور درکوم. په لور اولاد خو څوک تنګېږي نه، تا ورسره ښېګړه وکړه، دی دې خوښ دی، ګوره مینه دی ده ورسره، او تا لور ورکړه. ټول عمر بیا پیغور کوي، وی پلار سره د ډوډۍ دی نه وه، پلار نه شوې ساتلی، ګوره ما ته یې په نکاح کړې، ډوډۍ ورسره نه وه، تا کې دا چلو، تا کې دا چلو، دا کې دا چلو. نو ټول عمر هغه جینۍ ته زندګي تباه شي او د پیغور شي. په دې سنتو عمل نه شي کولی دې زمانه کې. پکار دی چې موږ د حضور پاک په سنتو عمل وکړو، او رواج د خلکو ګنده غلط رواج د سنتو مقابل روان دی. یا نبی علیہ السلام په خپله عمر ته ووایي چې حفصه کونډه شوې ده، که ما ته په نکاح راکړې، ځکه نه اوس یې څوک چاته ووایي چې د لور په نکاح راکړه. دې کې شریعت کې څه قباحت خو نشته او نه پکې ګناه شته. او که اوس دې چاته ووایي چې دا لور دې په نکاح را یا دا خور دې په نکاح را، اوهو وګوره که نه د سترګو کې حیا نشته، او دا دې ګوره ما ته په مخامخ وایي لور په نکاح راکړه، بې حیا دی او زمانه نه شرمېږي او سترګو کې حیا نشته، شل خبرې به درته وکړي. حالانکه شریعت کې په دې کې هېڅ پابندي نشته. قسم به که موږ د شریعت د حضور پاک په سنت او د صحابو په طریقو عمل وکړو، جون کې مشکلات بني،
جون به آسان تیریږي موږ ځان ته په خپله زندګي ګرانه کړې ده. نو په درېیمه هجره د شعبان په میاشت کې د بیبي حفصې رضی الله تعالی عنها سره نکاح شوه او هغه ام المؤمنین د مسلمانانو مور خدای وګرځوله. هم په دغه درېیمه هجره کې د رمضان په میاشت کې د حضور پاک مبارک مسیح حضرت حسن رضی الله تعالی عنه پیدا شو. په 15 رمضان دی پیدا شوی دی چې د حضور پاک ډېر زیات خوښ و او چې څنګه پیدا شو یو بیبي راوړه او نبي علیه السلام ته یې په غېږ کې کېښود او حضور پاک په خوله مبارکه کې کجوره وچوپله ګوټي کې ورته خلک وایي او هغه فورا د حضرت حسن په خوله کې هغه ګوټي کېښودله. یو بیبي خوب لیدی وی صاحب یو خطرناک خوب مې لیدی دی. وی څه خوب دی؟ وی خوب مې دا ولید چې ستا نه مې د غوښې یو ټوټه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچوله. ستا نه مې د غوښې یو ټوکړه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچوله. صاحب داسې خطرناک خوب مې لیدلی دی. حضور پاک ورته وی دا خو خطرناک نه دی، دا خو ډېر بختور او برکتي خوب دی. وی د فاطمې به زوی پیدا کېږي زما د غوښې ټوکړه نه او ستا لاس کې به پیدا کېږي، ته به یې دایې او راوړې زما غېږ کې به یې غورځوې. او مقصد یو شو د بیبي فاطمې زوی پیدا شو حضرت حسن، هغه بیبي یې خدمت وکړه او راوړې نبي علیه السلام ته یې غېږ کې کېښود. وی دا دې د هغه خوب تعبیر و پته درته ولګېده. درېیمه بله واقع چې پکې پیښه شوه نو شراب خدای د شوال په میاشت کې حرام کړل. شراب دغې وخته پورې حلال ولې خلک بلد و دا خو د نشې شی دی. یکدم کې خلکو ته ویلې وې چې هم به مسلماني قبلوې، د بوتانو عبادت به پرېږدی، هم به دا ګناه نه کوې، دا به نه کوې، شراب به نه څکې، نو بیا به خلکو باندې خبره ګرانېدله. نو ورو په قلار قلار خدای پاک شراب حرام کړل په طریقه. لومبی حکم راغی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس. وی یاره خشم نه دی، فیدیم پکې شته خو خشم نه دی. ګوره فورا حرمت را نه دی. نو بعد چې هوښیار صحابه و مشران هغوی وی چې فیدې پکې شته او نقصانات هم دي، راشه ځان ته ساته. نو بعضې صحابو ته ځان وساته. بیا دویم حکم راغی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، چې کله منځ کوئ شراب به نه څکئ. نو بیا بعضې صحابه وی چې که دا ښه وي نو بیا به د مانځه په وخت کې په موږ ولې حرامېدل، نو نور هم تې ځان وساته. نو د هغې نه پس بل حکم راغی انما الانصاب والازلام څنګه دی خمر والمیسر رسو راځي رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، باس حرام شو. نو په شوال درېیمه هجره کې دا حکم راغی چې حرام شو. نو صحابه خو به فورا عمل کو. حضرت انس وی وی ما خپلو ترونو ته او خپلو مشرانو ته شراب اچول امې پسکل او فضیخ ورته وی فضیخ په دوات سره دا د کچو کجورو شرابي او قیمتي شرابي. وی په مدینه منوره کې په دغه زمانه کې د کجورو شراب به ملاوېدل. وی هغه مې پسکل. وی دې کې یو سړي اواز وکړه چې ای خلکه شراب حرام شوي دي. بس خمر ورته وی شراب حرام. وی چې د مدینې کوڅې د اوبو د شرابو نه ډکې وې خلکو چاټې واړولې او د مدینې په کوڅو کې د دې شرابو داسې لختي بهېدل. او یې ما ته هغه ترونو یې ورشه د اواز د څه دی؟ وی چې راووتم مې چې شراب حرام شو. بس لاندې لوښي وغورځول. وی چې دا چاټۍ واړوه، چاټۍ مو واړولې. هلته یو جومات دی د احد په لاره کې راځي مسجد فضیخ ورته وایي چې کوم ځای کې دا حکم هغوی واورېد او هغه شراب یې توی کړل نو په هغه د یو جومات جوړ شوی دی مسجد فضیخ ورته وایي. دا د درېیمې هجرې د حضور پاک مبارک واقعات. په څلورمه هجرې کې چې څلورمه هجري شروع شوه نو یو څو عظیم واقعات پېښ شوي دي. هسې خو لوی تاریخ د ټول درته نه وی، بعضې چیده غټې غټې خبرې درته کوم. یو کافر خالد ابن سفیان، خالد ابن سفیان یو ظالم کافر و. هغه به د پیغمبر علیه السلام خلاف پراپیګنډې کولی او حضور پاک پسې به یې سپکې وې او بد به یې وې او چې د نبی علیه السلام نوم به ډېر په بد واغېشته. اوس هم د چا سره روانئ نو په هر مجلس کې سپکه وایي. نو دې خالد ابن سفیان به په هر مجلس کې د نبی علیه السلام بد وې، سپکه به وې او حضور پاک ته به هغه خبرې را رسېدلې.
ډېر زیات نبی علیہ السلام پې خپه و چې شپېره مام باندې اسلام نه راوړې او مسلمانېږي نه نو سپکې ولې وې او بیا د دې د پاسه هغه یو لښکر تیار کړ د خپل قوم او ویزو په مدینه حمله کو او کنزل به کول د نبی علیہ السلام مبارک په شان کې یزو په مدینه باندې حمله کو نو حضور پاک ته چوي چې هغه سپېره چې تا پسې کنزل کوي او په هر مجلس کې د سپکوي او په مدینه حمله کوي نو نبی علیہ السلام وی یاره څوک به داسې پیدا شي چې لاړ شي او دې مردار کې او دا سر ته پرې کړي په مدینه څه لپاره حمله کوي ته پرېشه او خپل دین نه پېشه ما سره څه ظلم کوي نو یو صحابي پاسېد حضرت عبدالله ابن انیس رضی الله عنه هغه وی د الله رسوله ما ته دعوا وکړه لاړم ورپسې صحابو کې ډېره زبردسته بهادري وه بهادر خلک او د هغوی سوچ همدغه و چې ځکه سړی مې ملک غازي بشم او که زه مړ شم شهید بشم او د شهادت خو قرآن شریف کې او په احادیثو کې ډېر بې فضیلت راغلی دی وی صاحب دوا کوه ورغلم پې وی ځه الله دې مدد وکړه چې حضور پاک چاته مخ مخ دعا وکړي چې الله دې مدد وکړه هغې کې بیا درد کېدو سي دی وی لاړم د هغه خالد ابن سفیان علاقې ته اوس یو صحابي چې وردي څونه ګران کار دی یوازې چې وردي او هغه په دې سوچ کې لګیا دی چې لښکر تیاری او په مدینه د حملې کوشش کوي د ګیر چاپېره قبیلو نه علاقو نه بانډو نه خلک راغونډېږي چې موږ په مدینه باندې حمله کوو وی بس غلې غوندې څه طریقه مې جوړه کړه او ځان مې ور ورساو وی چې ور ورساو چې ټس مې ورکه سر مې ته ووه او رامنډه مې کړې چې سر مې ته ووه سر مې ونیوه په لاس کې سر مې م راونیوه او رامنډه مې کړې وی چې رامنډه مې کړه خلک راپسې دی زموږ مشر زموږ سردار چا مړ او سر یې م ته یوړه وی د خو غرونه دي غونډۍ دي یو غونډۍ شاته تاو شوم یو غار و پکې په هغه غار ورننوتم چې په غار ورننوتمه الله ورسره اوس مدد کوي حضور پاک دعا کړې ده چې خدای دې مدد وکړه د غار په خوله کې فوراً جولاګې راغې او جالې پکې جوړې کړې لکه څنګه چې نبی علیہ السلام هجرت کو او د غار ثور په خوله کې خدای بوټې زرغون کو جولاګي پکې جاله واچوله فوراً جولاګي راغې او جالې پکې جوړه کړه خلک منډې تړلې وي هلکه سړی څه شو وي دې غونډۍ شاته تاو شو چې ګوري نشته وی هلکه دې غار کې وی چې وی کتل ورشو که دې غار کې ننوتېده د جولاګي دا جالې به نه روانېدې دې کې خو بلا جالي د جولاګي یو جالم نه ده دا څنګه په دې ورننوته او د جولاګي جالې روانې نه شوې نو هغې ته لاړل خواره شو یو خوا منډې وی بل خوا منډې وی دا صحابي وی عبدالله ابن انیس رضی الله عنه وی دروازې به چته غار کې پټ ومه او د شپې به مې مزل کو دروازې به بیا چته غار کې پټ شومه او د شپې به مې مزل کو او حضور پاک مبارک ته الله اطلاع ورکړه صحابو ته ووی وی هغه خالد ابن سفیان ظالم چې ما پسې کنځلې کوي او پراپګنډې کوي او د مدینې خلاف لښکر جوړوي وی هغه مردار که مړی که سر یې ته پرې کړ هلته په مدینه شریفه کې حضور پاک صحابو له اطلاع ورکړه او دې صاحب وی دروازې به مې ځان چته غار کې پټو پټو کې لختو کې به پټومه او د سره م را سره دی اوس د دې مردار او وی دا شپې به مې مزل کو راغې مدینې منورې ته چې راورسېد حضور پاک ته هغه سر په مبارک ته هغه سر په خپو کې کېښود وی صاحب دا د هغه پلیزه د هغه خالد ابن سفیان سر دې مې ته پرې کړ نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو او شکریه د الله ادا کړه او یو کونټۍ ورسره وه یو کونټۍ ورسره وه هغې دې صحابي له ورکړه عبدالله ابن انیس له وی ها دا کونټۍ والا تخسر به فی الجنة فإن المتخسرین فی الجنة قلیل وی دا کونټۍ والا ته به جنت کې په دې کونټۍ ګرځې دا نه چې ته به ګوډې جنت کې ګوډ شل نشته خدا به ستا یو نښی اوس هم بعضې خلک د فوجانو د جرنیلانو سره او د مشرانو سره یو چوکه غوندې وي یو سټیک ورسره یا بعضې خلکو سره سې د دغه د وجې نه یو کونټۍ وي هغه لاس کې داسې تاوی را تاوی په ځمکې نه لګي شوق دپاره یې ساتي نو وی په دا ځه وی جنت کې به دا کونټۍ لګي او پکې به ګرځې او وی جنت کې کونټو والا خلک ډېر کم دی
حضور پاک ورته فرمایي او دویم ورته څه وایي وایي عبدالله ابن انیس وی دا کونټی به ستا د قیامت په ورځ نښئ په دې به دې پېژنم قیامت په ورځ به دا کونټی ستا نښئ په دې به دې پېژنم دا ستا نښه شوه دغې صحابي حضور پاک مبارک او دعا یې ورته وکړه ډېره دعا یې ورته وکړه د جنت د تلو دعاګانې یې ورته وکړې نو هغه بیا د دې کونټۍ حفاظت کو چې دا رانه ضایع نه شي روکه نه شي تر مرګه پورې د هغه کونټۍ حفاظت وکړو هغې صحابي او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړو وی چې ما کله په قبر کې ښخ کړه دا کونټۍ ما سره کېدی نو چې قبر کې کله ښخ کړه نو هغه کونټۍ م ورسره کفن کې کېښوده دفن یې کړه ورسره دا یو واقع پیښه شوه ګوره تاسو ته خپل اندازه ولګېده چې د صحابو بادري څومره وه د صحابو د حضور پاک سره مینه څومره وه یک سر په غونډ کلي وردي او د کلي مشر وجني دا خو اسانه خبره نه ده دې کې خو به خپل سر بیلې او بیا څومره مشقت کوي او نبي علیه السلام نه ځان را رسوي او بیا حضور پاک د ده د مینې کومه نتیجه ورکوي کونټی د حضور پاک چاله چې حضور پاک کوم شی ورکړی دی هغه به پرې فخر کوو وی دا ما د نیته ما نه هغه راکړې ده دا توره ما نه هغه راکړې ده دا جام ما له حضور پاک مبارک راکړی دی صحابه به پرې فخر کو چې دا د رسول الله مبارک نښه ده اوس چې چاله یو سړی په تحفه کې یو شی ورکړي پلار ورکړي استاد ورکړي یو پیر ورکړي یو نیک سړی ورکړي هغه ځان سره تحفه ساتي که نه ساتي فخر پرې کوي که نه کوي نو چې د دواړو جهانو مبارک سردار یو شی چاله ورکړي په هغې به څونه فخر کوي نو یو دا واقع پیښه شو په څلورمه هجرۍ کې بله یو په محرم کې بله یو واقع پیښه شوه په څلورمه هجرۍ کې د سفر په میاشته کې هغه داسې وه چې مدینې منورې ته څه بعضې ظالمان رالل او چې څنګه رالل نو د ظاهر کې خپل اسلام ښکاره که او حضور پاک مبارک ته موږ مسلمانان یو عدل او قاره د دې خلک رجیع دا گیر چاپیره د مکې او د مدینې په منځ کې بعضې خلک اوسېدل قبایلي خلک و بدماشان اجرتي قاتلان دا ځای په دې خوارو او غله ډاکوانو چې قافلې به تلې دوی به لوټ کولې او چې څوک به یې ومنتل مال به یې ترې واغېسته او چې چاته به هم د کرۍ د قاتل ضرورت و نو به دوی له به یې پیسې ورکړې دا به ورسره 100 کسان لاړل او جنګونه د بل دپاره به په کرۍ جنګونه کول په پیسو به جنګونه کول د مکې کافران چې کله هم د حضور پاک خلاف هغوی لشکرکشي کړې ده نو دا د کرۍ ټټوان به ورسره دوی له به یې پیسې ورکړې او دوی به پیسې واغېشتې بس پیسې به یې ورکولې او مرګونه به یې کول قتلونه به یې کول ډاکې به یې کولې او د نبي علیه السلام خلاف به د مکې خلکو پیسې ورکړې او تورې به ورسره به ګرځېدل به نو دا خلک چې دوی دا قبایل دوی صلاح وکړه د مکې خلکو ورته ووې چې په بدر کې هم زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلې دي او په احد کې هم زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلې دي د هغې بدل به راله څنګه والی دې سره په پیسو خبره وکړه هغې وې داسې کار به وکړو چې لاړ به شو او موږ به مصطفی علیه السلام ته کینو موږ به ورته ووایو چې موږ مسلمانان یو او بیا به ورته ووایو چې صاحب زمونږ ټول قوم مسلمانېږي یو څو کسان قاریان راکه عالمان چې مونږ یې بوځو زمونږ قوم ته اسلام وښیي نو په دې بهانه به مسلمانان راوچت کو نو چې راولو نو په تاسو به یې خرڅ کو پیسې به راکړې او تاسو به د خپلو سردارانو چې احد او بدر کې مړي د هغې بدلې به ترې والی وی بس ډېره ښه شو نو یو څو ظالمان لاړل مدینې منورې ته او حضور پاک ته وی صاحب مونږ مسلمانان شوي یو او زمونږ قوم هم ټول مسلمانېږي ډېره ښه ده حضور پاک خو په اسلام د خلکو خوشحالېده وی صاحب زمونږ قوم ډېر دی تا ته پته ده او ګیر چاپېره قبایل دي او ډېر په بدعملو کې مبتلا دي نو که تا یو څو کسان قاریان راکړل چې دا مونږ بوځو او په خپل کلي کې به یې دیره کړو نو خلکو ته به ایمان او اسلام هم وښیي ښکلی عقیده او عمل او اخلاق به هم وښیي ټول خلک به مسلمانان شي او زمونږ قوم خو کېږي مسلمانېږي یو څو کسان راکړه نبی علیہ السلام خوشحاله شو وی ډېره ښه ده نو یو 10 قاریان یې ورسره ولیږل هغه قاریان هغه زمانه کې به قرا عالمانو 10 عالمان هغې وی صاحب د عاصم خو پکې خامخا راکړه عاصم ابن ثابت انصاري دی چې ښکلی قاري و اواز یې ډېر ښه شته
او د په احد کې یو سړی سلافه یو ښځه وه د هغې پلار یې وجلی و هغې سلافه ورته ویلي و چې که زما د پلار دا قاتل دا عاصم هم راوسته نو زه به دومره پیسې دله درکوم نو هغې دې ځکه مطالبه وکړه وی صاحب د دې عاصم اواز ډېر ښه دی او ښکلی قیرت وی دې خو پکې خامخا راکړه حضور پاک وی ډېره ښه ده دا 10 کسان قاریان دا نبی علیہ السلام دغه خلکو له ورکړل وی زه هغوی ته مسلماني او دین ښایې او دعوت ته اسلام چلوې او تبلیغ د دین کوي او چې ګیر چاپېره کمې قبیلې ټول ته دین ښایې او پټ ورته حضور پاک یو بله ډیوټي مواله کړه وی موږ له لږه جاسوسي د مسلمانانو کوي ځکه چې ګیر چاپېره دشمنی دي او د مکې خلکو سره دشمنی دي نو دا جاسوسي هم کوي که مکې والا خلکو بیا په مدینې د حملې اراده کوله یا بلې قبیلې کوله نو موږ ته به اطلاع رارسوی هغې وی ښه دا 10 قاریان سیمان د قرآن لوستونکي دا علما د صفې خاوندان چې حضور پاک سره په صفه باندې ناستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین او قرآن زده کو دی ورسره کړل چې لاړل هلته یو قوم بلو نحیان دا بدمعشان ما درته وختي ووی هغوی ته خو پته وه چې په څه طریقه په دوکه به مسلمانان راولي دا چې کم تلي ورپسې د دوی نه یو کس چې د ځان له شو بس بانه باندې او هغه قوم ته الوي چې 10 مسلمانان هم را روان کړي دي وی کوم ځای دي وی فلان کې ځای ته م را رسولي دي وی زه ډېره ښه ده نو 200 بدماشان ورپسې راووتل دا صحابه خو غریبانان روان دي چې موږ خوشحاله دي چې د دغه علاقې خلک مسلمان شوي دي موږ ورته دین ښایي دعوت به ورته ورکو تبلیغ به وکړو خوشحاله دي او هغې 200 کسان ورپسې راوچت شو نو قدمونو نښو ته ګوري د قدمونو نښو ته نو د 10 کسو قدمونو خو پته لګي وی تاسو نه کوم ځای بیل شوي دی یو کس ته وی دې ځای پورې ورسره زه یو ځای رالم په دې لاره لاړل نو هغې ورپسې روان شو نو یو ځای کې دي کجورې خوړلې وې د صحابو د مدینې نه ځان سره راوړې وې د هغې هډوکي پراته وو چې ویې کتل دوی به پېژندلې کجورې او د کجورې هډوکي به یې پېژندل هلکه وي دلته یې کجورې خوړلې دي ښه دې ځای نه مخکې چې ته تللي دي چې څو پسې لاړل نو صحابو سره میلو شو او صحابه 10 دي دا 200 دي دا بدماشان او په دې 200 کې 100 تیرانداز دي د غشو ویشتو والا دي و چې صحابه ولیدل اوهو دا خو موږ سره دوکه وشوه موږ خو یې په دوکه راوستو موږ ته خو یې وی چې زموږ قوم مسلمانېږي دین به ورته ښایې او دا خو یې راپسې بلا بدماشان لښکر راوسته نو صحابه یو غونډی و هغې ته وختل دا 200 کافران ته ګیر چاپېره تو شو ورته وی تاسو خو موږ سره دوکه وکړه او حضرت عاصم رضی الله عنه د الله په دربار کې سوال وکړ الله ته لاس اوچت کړه اللهم اخبر عنا رسولک خدای خپل پیغمبر زموږ نه خبر کړه موږ خو ګیر شو موږ سره خو وسلې نشته او دا 200 سره مقابله به څنګه کوو اللهم اخبر عنا رسولک اے خدایا زموږ نه خپل پیغمبر خبر کا بس نبی علیہ السلام مبارک دقسې په جومات کې ناستو او په سترګو مخې بدل شو او سترګو نه اوښکې وبهېدلې صحابه وی څه چل دی د الله رسوله وی عاصم او د هغې ملګرو سره دوکه شو اوس جبریل هغې ماتی دوکه شو ظلم شو او ګیر شو اوس داسې ځای کې دي چې صحابه مدد لم نشي وررسېدی او مکې ته نږدې خلک دی 100 کیلومیټر مزل دی ستړي ستومانه خواران ګیر شو خدای سوچ اوس به څه کېږي او غریبانان ستړي دي او غریبانان بې څپلو بې جامو دي او په جدا مقصد لاړل او ګیر شو مسافر دی خدای دا سوچ چې ګیر شو دا دعا یې وکړه هغه خدای قبول کړه حضور پاک ته خو اطلاع راورسېدله د کافر ورته څه وی هلکه وایي مونږ خو ستاسو استقبال له راغلي یو راکوشې څه درته نه وایو د هغې مقصد دا و چې دا 10 جمدي ونیسو نو په مکه باندې په کافرو خرڅ کړو بله پیسې به پرې وګټو او د مکې کافر به د خپلو مشرانو په سر کې یو مړ کړي حضرت عاصم چې دا کم مشهور و هغه دې ورته څه وایي وی مونږ ستاسو استقبال له او ورته وایي استقبال له چې څوک راځي نو تورې راوړي نیزې راوړي استقبال دې ته وایي خیر پوی شو پې ورته وی راکوزېږې به
امن درکو دا اسم دته نه وایو حضرت عاصم مرګرو ته وی وی انی لا انزل فی عهد کافر وی د خود کافر امان نه قبلو د کافر امن نه قبلو د دوکباز دی یو دوکې را سره دا وکړه چې په دوکې راوستو اوس به مونږ ورته وایو چې مونږ له امن راکړه دوی به دوکه را سره کوي وی بس زه خو به هغې پورې جنګېږم چې تر څو مړ شم ملګرو وی مونږ هم داسې کوو نو جنگ شروع شو نو اوه کسان پکې شهیدان شو یو دغه عاصم شهید شو دا چې کوم یې مشر او دې عاصم د خدای په دربار کې یو سوال وکړ اللهم انی احمی دینک اليوم خدای زه نن ستا د دین حفاظت کوم دا چې مرم خدای دپاره مرم که اوس مې د کفر کلمه وي غږ هم راته نه کوي خدای نن زه ستا د دین حفاظت کوم فحمی لحمی بعد الموت خدای زه مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړي دی ولې وایي دی ځکه وایي چې هغه د چا پلار د په احد کې وجلې و سلافه هغې قسم خوړلی و سلافه بنت سعید هغې قسم خوړلی و وی د عاصم د سر په کوپړی کې به د شراب څکم تر څو چې مې د سر پرې کړي ني او د سر دا کوپړی دا جام مې کوز کړي ني او په دې کې مې شراب نیس کړی نه به صبرېږم هر څونه پیسې چې لګي خو به دا چل کوم نو ځکه یې ورته وي چې دا عاصم مونږ له راوله ده ته پته وه نو د یو دوی د څو وی خدایا احمی دینک اليوم زه نن ستا د دین حفاظت دپاره راوتیم فاحمی لحمی بعد خدای د مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړې زما د وجود حفاظت وکړې او یا الله زما په دې سر کې ستا قرآن پروت دی د قرآن حافظ دی قاری دی دې سر کې دې مازغو کې ستا قرآن پروت دی نو چې ستا د قرآن په جام کې خدای دا به خدای زما بیزتی وي ستا د قرآن به بیزتی وي نو خدای زما د دې سر حفاظت وکړي الله دعا قبول کړه صحابه دعا خدای پاک قبلوي شهید شو اوه کسان خو شهیدان شو چې څنګه شهیدان شو نو او درې کسان حضرت خبیب رضی الله عنه ابن عدی حضرت زید ابن دسینا رضی الله عنه او عبدالله ابن طارق رضی الله عنه دا درې کسان هغې وی زه یاره ځان سله وجنو که چېرته امن یې راکړو جمدي بچ شو وجود خو ډېر خوب دی که نه ځان نو هغې درې واړو ځان ورکړه چې څنګه یې ورکړه نو د عبدالله ابن طارق هغوی تړه پړې راواغېښتل لیندې مزې راواغېښته لاسونه یې وله شاته تړل او هغې وی دا خو م دوکه وکړه ما سره تاسو خو چې امن درکو او تاسو خو اوس ما تړی وی زه در سره نه ځم جګړه جوړه شوه هغې راښکه دې نه ته هغې راښکه هغه غریب یې ملته شهید کړه باقي دوه کسه پاتې شو حضرت خبیب هغه هم بوته په مکه کې خرڅ کړه او حضرت زید ابن دسینا هم په مکه کې خرڅ کړه او د دې عاصم نو دوی سر پرې کوي چې دا سر یو سو او په هغه سلافه ښځه باندې خرڅ کو نو خدای څه چل وکړه الله دا تورې مچۍ نه دي دا غټې دا په دغه کې چې ځنګلونو کې دا غټې تورې مچۍ وي دا خطرناکې ارالې او په دې لاشونو د پاسه ګرځېدې په دې اتو واړو لاشونو داسې پې ګرځېدې چې بنګار دی نو مچوله څوک راتلی شي نو خلکو ویل لکه داسې به وکړو چې دا سرونه به ترې پرې کوو د دې عاصم نه به هم پرې کوو نور هم خو د شپې ځکه چې اوس خو مچۍ دي او د شپې خو مچۍ خپلې جالې ته ځي بیا خپل ګبیل له ځي نو د شپې چې دا مچۍ لر شي نو بیا به راشو دا سرونه به ترې پرېږدو نو په مکه کې به یې خرڅ کړو چې دا ستاسو د پلارانو قاتلان دي الله څه چل وکړه ماښام نه خدای باران شروع کړ د شپې باران وشو داسې باران پروردګار وکړو داسې باران داسې شیبې باران چې د هغه لاشونه یې داسې غیب کړل چې تر ننه پورې پته ونه لګېده چې د هغه اتو صحابو لاشونه کوم طرف ته لاړل دې له خدای قدرت ورنه کړه په دې باندې چې د مسلمانانو سرونه پرې کړي او پرې خرڅې کړي دوه کسان چې مکې ته یې بوتل خرڅې کړل حضرت زید ابن دسینا رضی الله عنه دا چا واغشته دا د امیه بچو واغشته صفوان ابن امیه ځکه د امیه مردار کړی وجلی یو هغې واغشته او بس هغې خو وتاړو صبر ونه کو او نغې د مکې مکرمې د حدودو نه بار اویست تنعیم ورته وایي چې کوم ځای کې مسجد عایشه دی او خلک د هغې نه اوس هم د عمرې نیت کوي هغې ته زمین حل وایي
نو دی الته زمین حل ته د حرم د حدود نه بار وویسته او الته کې شهید که او چې کوم وخت کې شهید کوي نو بار یې اوچت که او په ستن پورې وتاړه بره او په نیزو یې وسوی چې سات یې وباسي نو ابو سفیان ولا راغی دغه وخت کې د مکې د کافرانو سردار وروستو خدای مسلمان کړی دی خو دغه وخت کې خو لوی دشمن دی راغی وی عاصمه وی زیده وی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی وی څه ارمان وکړم وی داسې ووایه چې ارمان چې زما په ځای دلته محمد صلی الله علیه وسلم صحابه دا ټکي د خولې نه وباسه پرېږدو دی او په دې ټکي خو ستاسو دا پیغمبر دلته نه رارسي خو ته پې خلاصېږې ځه دقسې ووایه که زما په ځای هغه دلته تړلی او ما د خپلو ښځو بچو سره خوشحالي تېرولی او د سکون ژوند نو څه ښه به وه دومره ووایه چې دی ووایي حضرت عاصم بره تړلی شوی دی او په جوش کې راغی وی ابو سفیان څه دې ووایي وی زما د قسم په خدای وي چې که زما وجود ټوکړې ټوکړې شي دا مې خوښه ده خو که د حضور پاک شپې مبارکې ته ازغې درنه کېږي نو هم نشم برداشت کول یو غله ازغې ورته ننوځي هم نشم برداشت کولی زه دې ټوکړې ټوکړې شم خو چې د هغه شپې ته ازغې او غنه دننه نه شي دا دې څه خبره وکړه ابو سفیان ملګرو ته وی قسم دی که د محمد داسې ملګري ما لیدلی صلی الله علیه وسلم داسې جان نثارات دومره عاشقه دومره مینې والا په دې پوټۍ خبره د ده پیغمبر دلته نه راځي خو دې پې خلاصېږي برداشت نشي کولی د خپل پیغمبر خلاف د خپل پیغمبر خلاف یوه خبره نشي زغملی لمارو نن موږ څنګه کوو نن کولاو زموږ د نبي علیه السلام سپکاوي کېږي د هغه د دین سپکاوي خو د هغه سپکاوي شو که د هغه د دین سپکاوي کېږي د هغه په مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي د مدرسې سپکاوي کېږي د هغه علما خو هم د هغه احادیث او د هغه دین خلکو ته ښیي که نه هغه علما سپکاوي کېږي لکه زما د زوی چې څوک سپکاوي دا چا سپکه ده زما سپکه ده که نه ده او لږ به مخکې راشم زما شاګرد چې څوک سپکوي دا د چا سپکاوی دی زما سپکاوی دی نو دا علما خو د پیغمبر شاګردان دي د هغه دین خلکو ته رسوي سوچ به موږ نه دی کړی ګورې لږ سوچ سره کار وکړئ قاریان حافظان عالمان دا خو د پیغمبر وارثان دي او د پیغمبر وړلی شوي دین خلکو ته ښایي او د پیغمبر مبارک شاګردان دي خو د شاګرد شاګردانې دي نو د هغه سپکه چې دا د چا سپکه ده د حضور پاک نو ته څنګه د حضور پاک سره مینه لرې مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي که مدرسه کې خو ملا خپل ځان له څه شی نه دی جوړ کړی که تنخوا لی خو غریب به بچي به څه خوري خامخا به اخلي تنخوا خو فایده خو یې دا ده چې خلکو ته د حضور پاک دین ورسي قرآن ورسي حدیث ورسي شریعت ورسي فقه ورسي دا مقصد دی نو ګورې یاد وساتئ پیغمبر ته یوازې کنزل کول د پیغمبر سپکه نه ده دغه د پیغمبر سپکه ده خو د پیغمبر وارث ته کنزل دا هم د پیغمبر سپکه ده د پیغمبر چې کومه مدرسه کې د پیغمبر دین ښودلی کېږي هغه مدرسې سپکه ویل دا هم د پیغمبر مبارک سپکه ده او چې د حافظان او قاریان چې مترسي د هغې سپکه ده هم د پیغمبر سپکه ده مسلمان چې یې او د حضور پاک سره دې مینه نو چې څوک د حضور پاک د دین خدمت کوي کومه ځمکه کې د حضور پاک د دین خدمت کېږي کوم خلک د حضور پاک وارثان دي د هغه د مخه به د هغې خلکو هم قدر کوي دا بسته ایماني زما رونو نو هغه حضرت زید ابن دسینه غریب خو یې په دې کې شهید کړ حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه هغه یو چا باندې خرڅ کړی د حارث لور ده وروسته مسلمانه شوې ده هغه وی مونږ په بیه واغېسته چې مونږ به د خپل پلار په قتل کې مړ کړو زمونږ پلار یې وجلی نو د حرم اشهر حرم ورته وایي د محرم په دې کې به دوی دغه نه کو وجل نه کول مونږ وی چې دا ورېږه دا میاشت ده تېره شي نو بیا به یې وجنو نو مونږ کور تړلی و پلی باندې په زنځیر هم په کور کې تړلی و دا حضرت خبیب رستو بیا چې مسلمانه شوه قصې کوي وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب وی قسم دی که د خبیب نه بهترین قیدي مونږ په دې سترګو لیدلي
لقد رأيته يوما يأكل عنبا ويورز ما أولد انګور یې خوړل وما بمکة من سب او په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې میوام نه وه وی وانه لموثق بالحدید او دی په زنځیر هم تړلی شوی دی د اوسپنې په زنځیر نو مکه کې میوام نشته او د اوسپنې په زنځیر تړلی شوی دی نو دې میوې پسې کم خوا لاړ مونږ خو نه ورکوړی زمونږ خو دشمن دی مکه کې میوه هم نشته وانه لرزق رزقه الله خبیبا وی دا هغه روزي وه چې خدای حضرت خبیب له ورکوله انګور به له خدای غونچک ورکوه بیبي مریم ماشومه ده هغې له خدای پاک وه دروازه دننه جرنده دروازه دننه روزي ورکوله که بیا نه ورکوله دا هغه الله ورکوله نو چې کله مونږ دې وجه وی د مرګ نه مخکې د مونږ ته وی چې یو چاړه راکې راله چې زه په هغې را خپل صفحه وکړم وی ما ولې یو چاړه ورکړه نو وی زه د کور کار مې کو په هغې کې مصروفه شوم وی د ما یو ماشوم بچی و په خلپو سرورو ته د خبیب له ورورسېد وی چې ورورسېده دا د ما ماشوم بچی وی چې ما داسې د کور د کار نه وکتل وی د ما هغه ماشوم بچی اوس خبیب دقسې پرون کېنولی دی او وی چاړه مو سره کولاو ده وی بس ما فریاد شروع کړ چې دا څه شو دشمن مې دی اوس یې بوزو او وجنو یې او زما بچې وله خدای وروسته دا څه شو او چاړه مې ورکړې ده چې به دې په خپل سنت والي او دا زما ماشوم ورغی ورکه بل کس وی که نه په دې ماشوم یې ځان بچ کولی شو بس ویلی به چې ما پرېږدی که دا ماشوم د لالالو ما پرېږدی یو ځای ته رسم چې زه په امن شم ماشوم به درته کښېنوم راشئ بیا بوځئ لیکن هغه خبیب چې ورته سینګ وکتل دې ښځې ته ښځې ته څه وایي وایي مه یارېږه پریشانه نه شي هېڅ فکر مه کوه راشه دا خپل بچی ریوال مونږ ته خپل پیغمبر د ماشومانو د مینې تعلیم را کړی دی د کافر د بچي سره به مینه کې محبت به کې ظلم نه کوم راشه دا ماشوم دیوانه وی خپل بچی راله راکړه وی بوم ته تنعیم ته مو رسو د حرم د ځمکې نه م بار وویسته وی چې مو وویسته نو وی مونږ به ویده راته وی چې ما له یو ټیم راکې 2 رکاته نفل کو نو وی 2 رکاته نفل یې وکړل خو لږ زر زر یې وکړل وی بیا وی چې افسوس تاسو زړه کې دا تېرېږي چې دې ځان له ژوند زیاتوي دا نفلونه کوي ځان له وخت زیاتوي که دا خبره نه وي نو ما به دا مونځ ډېر اوږد کړی وی ډېر اوږد به مې کړی خو تاسو به وایئ چې دې د مرګه یریږي نو ځان له لږ مونځ اوږدوي وخت تېروي او بیا یو خیره ورته وکړه اللهم احصهم عددا او واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا خدایا دا قوم ټول هلاک کې خدایا ته کم کې کمول دا چې پکې مړې کې او خدایا زه په دې مردار کې خیر یې ورته وکړلې نو بیا اوچت کړه نو د مرګ نه مخکې 2 رکاته نفل نو علما لیکي امام بخاري لیکلي وی دا یو طریقه اوس جوړه ده چې څوک وجني دله پکه یا 500 سزا پې وخېږي نو که وخت ورسري نو 2 رکاته نفل دې مخکې وي دې زمین کې یو بله واقعه به ووایم د حضور پاک یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه مشهور صحابي دی زید ابن حارثه طائف ته تللی د طائف نه چې واپس را روانو نو پخوا خو سورلی چا سره نه اوس موټر یې خلک په کاری نیسي نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر و نو ده ورته هغه ورته ویل که چېرته ځې مکې ته وی زه به دې بوځم کرۍ راکړه که نه وی ډېره ښه او دا د حضور پاک په ژوند کې دا خبره ده نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ورته ډېره ښه ده دومره کرۍ به درکړم ما ځان سره په دې څاروي بوځه راسور یې کړ چې راسور یې کړ راته راته نو یو خطرناک ځنګلو او شاعې علاقې وې هلته راورسېدل زید ابن حارثه و چې او ما په خپله دا لارې په دې سفر کې ولیدل ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو منځ کې خطرناکې لارې وی چې څنګه رالم او دې شړې علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړی اندامونه پراته دي بس وی ډېر زیات ویرېدم او دې سړي ټوپ کړې د هغه قچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته
وی ما ورته چې په ما څه کې خو چې څه مال را سره نو هغه مال بدله درکړم او ما پرېږده وی نه بیا خو د ما د پته ولګي خلکو ته جلال فی خو د ما ځای به ښی اول به تا وجنم وروستو به دنه مال اخلم وی مې چې ښه د یو 2 رکعتو نفلو مقرره کړه وی هغه غل وخندل په خلطه وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټولو مونځونه کړي دي خو مونځ رانه څوک نه دي بچ کړی ځکه نه دا ستا مې یو ارمان دی زه وکړه دا مونځ دی وی په مونځ څه پوهېدم یاره دی را باندې چې مانځه کې غزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کما وی یا ارحم الراحمین وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین یو غیبي اواز راغی او وی دې سړي ته وی چې ما وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې د اواز د چا دی وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وی چې ما واګورې وی ما چې زه مدد له خو جوړ څوک راغی او وی دې سړي چې د اواز به شو یو خوا بل خوا به یې غل کتل وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی چې دریم ځل مې وی سړی راغی یو سړی مې ولیده او سړی سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي وی چې دې سړي ولیده نو دې ورته ور مخامخ شو وی بس هغه په هغه نیزه وو وی داسې په نیزه وو چې پل مخ یې وغورځېد او د اور شغلې ته وختې مردار شو وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شو نیزې والا وی ما ورته چې ته څوک یې خدای د سره خو کړه زه خو د لوی غمه بچ کړم وی ما ته یې وی چې زه د الله فرشته یم تا چې مونځ وکړه او تا اواز وکړه یا ارحم الراحمین نو زه په 9 اسمان کې وم د هغه ځای نه مې ول اواز ورکړه چې مه وایه چې دوباره د ارحم یا ارحم الراحمین ووې نو زه په لومبي اسمان کې وم نو بیا مې ول اواز ورکړه چې ګورې مه کوه نو چې په درېباره د یا ارحم الراحمین ووې نو دقه ستا خواله رسېدلم سړی به دل عمل کوه اوس یو حدیث ته ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې چا 3 ځله ووی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی هغه فرشته دې سړي له اواز ورکوي چې بنده الله درته متوجه دی څه ترې غواړې غواړه الله درته متوجه دی شابه څه چې غواړې نو څه غواړه بعض علما دا په اسماء صفتیو اعظمیو کې هم شماري اسم اعظم نه هم شماري خیال هم راغی نو دا مونځ ډېر لوی برکت دی خو چې خشوع خضوع سره او الله ته چې اواز دی وکړه نو پروردګار په دې خپل بنده ډېر خفه کېږي خو چې دله نه دی ورته اواز ګورې وکړه چې د الله اواز دی نو خیر دې غریب خدا خیره ورته وکړه اوچته یې کوې تړه او چې وی تړه نو شروع یې په نیزو په غشو وکړه نو د یو شعر ووی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو الممزعي بخاري شریف کې دا شعر شته په جلد ثانی کې وی چې د خدای لار کې مرم د الله د رضا دپاره وی هېڅ پروا مې نشته او وی که خدای وغواړي نو زما په دې ټوټې ټوټې اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچوي چې مسلمان مرم هېڅ پروا مې نشته لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله په هر طرف چې پرېوتم پروا مې نشته پړ مخې په شاوکه په ډډه خو چې د الله دپاره مرم نو پروا مې نشته ولې صحابو ته پته و شهادت به خدای راکړي د شهید خو ډېره لویه مرتبه ده وذلك فی ذات او زما د عمر خو د الله دپاره دی د الله د رضا دپاره دی چې خدای وغواړي زما ټوټې ټوټې اندامونو کې خدای برکت واچوي صحابه ګزارونه یې پرې وکړه شهید شو غریب خو ده هم یو ټکی ووی دی چې کله مړ کېده نو ده یو اواز وکړه الله وی څوک شته نه چې زما خبر زما سلام رسول الله ته ورسوي صلی الله علیه وسلم لیس احد یو کس نشته یبلغ مني السلام لرسول الله صلی الله علیه وسلم
اللهم فبلغه مني السلام. علامہ عینی لیکلی دی په شرح د بخاری کې خدای زما سلام رسول الله مبارک ته ورسه. نو حضور پاک په دقه سي بیا په محراب کې ناستو او فورا سترګو نه اوښکې وبهېدې، وعلیک السلام یا حبیب. حبیب پتا یې د الله یا حبیب پتا یې د الله سلام. او صحابه ته چې حبیب شهید شو، دی غریب خو شهید شو. نو نبی علیہ السلام یو دو صحابه کرام لېږل، یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یو حضرت مقداد. وی لاړ شه او خبیب به بره تړلی وجود یې راله راوړی، خبیب به بره تړلی وجود یې راله راوړی. دا هم لویه قرباني ده چې په دوه کسره هغوی غریبانان په آسونو باندې راغلل، چې راغلل د ده څلوېښت ورځې شوې وې چې دی بره بانډه و. ګوره څلوېښت ورځې چې نورونو ته یې مارغان راځي، هغوی به دې ته پرېښوده چې دا مارغان یې غوښې وتښتئ، نور پې لږ اسخابه شي بوی به کوي، مارغان به یې غوښې وتښتئ. څلوېښت ورځې بره په نور تړلی شوي دي، وجود یې همغسې تر و تازه دی. او څلوېښت ګیر چاپېره ته څوکیداران دي چې څوک یې ونه تښتئ. حضرت زبیر او حضرت مقداد وی چې مونږ رالو ومو کتل، وی څوکیداران دي. وی ما ورته ملګري ته وی راځه که وجدي مونږ دې مړه شو خو شهیدان به شو که نه. خو حضور پاک وی راویست پړی د هغه خبره منو. وی نیغ پې ورغلو شپه ده وسو، وی وجود مو له راوسپړده تر و تازه تر، او د مکې ګرمي څومره سختۍ، وجود مو له راوسپړده او ځای مو وله مخکې په یو اس برابر کړی، په هغې مو وله وجود هغه لاش کېښوده او یې بس راوتښتېدو رالو. هغوی ویاړو راته نیغ نیغ کتلو مونږ یې ونه لیدو. وی چې وجودم ولا راوړه وی چې سار نور ولګېد چې وی کتل هلکه سړی نشته، یا لکه څه شو دا اسونو خپې موجود، یا لکه تاسو خوبونه کول. سړی د نه غونډې یوړه، څلوېښتو کسانو نه څنګه سړی یوړه؟ وی راپسې شو. نو وی زمونږ اس خو درونو ځکه لاش پې پروت و، منډه یې نه شوه والې. وی دوی راپسې را رسېدل. وی چې راپس حافظ ابن حجر په بدایه و نهایه کې لیکلی دي، او حافظ ابن حجر په فتح الباری په شرح د بخاري کې هم لیکلی دي. دا حواله درو ځکه ډېر خلک دا اولیاء او کرامت نه مني، دا حواله مې ځکه دله درکړه. وی چې څنګه دوی را نږدې شو، وی ما وی مونږ وی چې دا خو اوس مونږ هم ګیرېږو. وی د لاش هم واغېشت او په ځمکه هم کېښود چې بس د خدای دې اسره شه او مونږ خو د نه ځو چې دا نوس بچ بو. چې لاش څنګه په ځمکه کېښود، ځمکه وشلېده او لاش پکې وردن نه شو. بلیع الارض ورته وایي، بلیع الارض. راغی نبی علیہ السلام ته بس وی دغه مقصد او ځمکې قبول که خبره نشته دی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. دا الله لار کې چې شهیدان شي مړی ورته مو آیا. عرفي مړ خو دی، عرف کې خو مړ دی، جنازه به پې کې، کفن به ورکې، دعا به ورته کې. خو دا مطلب چې د عند بل عند هو څنګه دی، بل هم احیاء جمدی دی عند ربهم یرزقون. جون دا مرد چا پلاس کرے دا اللہ مرگی پیراوس مرد نپسی ولا بیا جون ورکا او اللہ روزی ورکا. تاسو خپل اندازو لگوی دینا چه سالوی خرد یو ځای کې یو سالی باندې دورونه دی پلگی دا پاسا دی سخاکی گی نا او بیا زمکی شلیگی او پکی وردن نکیگی. او ابل صحابی تا گورا خدای دا سر حفاظت کئی. بخاری کی دا بخاری حدیث تے چه اللہ تعالیٰ توری مچے راوستے دا ڈمبری مچے او دا پاسے پہ گردے دلے او دا بوینا خدای اساتا ولی دعای اکللا دا غیو بزرگیو یو کرامت شو او دا بیا اوبرالی باران او لاشونے ولا غیب پلن دا مارونو یو خود دا شہید مقام معلوم شو چه دا شہداو دا خدای پنسا مقام دے. یو حدیث پاک کی رازی دا شہداو متعلق رازی ارواحهم فی جوف طویر خضر. دا شهدا و روحون با دا یو شنه الوتکه پکی پراتی یو شین کرسه بی او یو شنه الوتکه بی او لکه جس شو مثلا بل شی شو داسی جزونه خو نشتا پا جنت که خو دا الوتو یو شی شو ای که بلا روح پروتی. لها قنادیل معلقه تحت العرش. دا اللہ دا عرش لاند بداغی جالی بی داغی زینه بی هل تبدا روحون پراتی تصرح من الجنة حيث شاءت چه کم دے خوخینو پا جنت کے بچا کرے لگئی. دا شہید دا مقام دی دا خدای پنس ولی دا اللہ پا لار کے
د خدای د دین دپاره یو سړی ځان قربان کی او د حضور پاک د محبت دپاره یو سړی ځان قربان کی د حضور پاک او بیا د نبی علیه السلام په حکم ځان قربان کی خو دغه دین خو نه دغه قربانو برکت دی چې ما ته رسېدلی دی که نه که صحابو دا شهادتونه نه وي شوي او دا جهادونه یې نه وي کړي او دا قربانۍ یې نه وي کړي دا دین به مونږ ته څنګه را رسېده او په اسانه نه را رسېده نو دا د صحابو قرباني د دین دپاره محنت او د صحابو لوی شان او بهادري او د خدای د صحابو سره مینه او محبت او د مرګ نه پس د هغوی د لاشونو حفاظت دا د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د حقانیت نښه ده او د اسلام د سچایۍ نښه او د بلندۍ نښه ده او د هغې قربانۍ دي نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې په دغه بنیاد د حضور پاک څه سیرت د هغې حالات د هغې د صحابو او د شهادت متعلق یو څو خبرې مې دا یوه خبره ده تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې جومات کې د حافظانو او د قاریانو او د ناظرې درسونه روان دي موږ دویم چت هم دې دپاره جوړ کړو چې د الله د قرآن خدمت پکې کوي او د الله د دین خدمت پکې کوي او هېڅ قسمه مونږ تاسو ته پته نه ولا چندې غواړو او نه ولا د خلکو نه پیسې غواړو تاسو ته معلومه ده دا ستاسو د جمعې په ورځ چې له 100 روپۍ راغونډېږي په دې باندې د جومات خدمت هم کېږي او د ماشومانو خدمت هم کېږي نو د هغې ماشومان یو څو ماشومان فارغ شوي دي د 9 په ورځ باندې به د هغې دستاربندي وي دلته د هغه وړو د 9 په ورځ راتلونکې 9 په ورځ باندې به د هغوی دستاربندي وي 3 بجې د 3 بجو نه د مازدیګر د بانګه پورې مازدیګر مانځه پورې راتلونکې 9 ورځ 3 بجې د مازدیګر د بانګه پورې نو تاسو خو زمونږ د جمعې مقتدیان هم یې او ستاسو روپۍ په 2 روپۍ دا مدرسه چلیږي هم چې تاسو کوئ نور خو مونږ نه چندې غواړو چې سوالونه ولا کوو او خدای پاک یې چلی او تاسو خوش قسمت ہے تاسو هم خوش قسمت ہے تاسو په دغه 200 روپۍ د خدای د قرآن دلته خدمت کیږي او د دې محلې خلک هم خوش قسمت دی د دې محلې خلک دا هم خوش قسمت دی چې د دې په دې محله کې ځکه د محلې خلک یې خدمت کوي که محلې خلک هم خدمت کوي او جومات ته د محلې د خلکو دی نو د محلې خلک هم خوش قسمت دي چې الله تعالی د هغوی په ګوند کې د هغوی په جومات کې د قرآن شریف دغه یو لوی خدمت روان کړی دی نو چې څومره دوستان یې د راتلونکې 9 په ورځ باندې 3 بجې انشاءالله دغه ماشومانو سره په دا خوشحالۍ کې ځان شریک کړي چې کم د لرې ځای وي پېښور یو ځای بل ځای خیر دی هغوی خو تکلیف نه کوي خو چې کم داسې د نږدې علاقې ملګري وي نو دا هغه ماشومان دي د قرآن خوشحالي یې ده نو که تاسو د هغه ماشومانو بچو سره د قرآن په دې خوشحالۍ کې ځان شریک کړه انشاءالله خدای به دله په هغې باندې اجر او ثواب درکړي ماشومان هم خوشحاله شي او د قرآن د حالاتو نه به هم انشاءالله العزیز څه ناڅه خبر شي ښه جي دا زمونږ یو ملګری دی او هغه د مردان دی زمونږ دوست دی هغه سربلند جي صاحب نو دی هغې باندې څه درد راغلی دی او اپریشن یې وله کړی دی الله دې وله روغ صحت ورکړي رب العالمین دې وله شفا ورکړي دې څه پریشاني ده او بیماري ده الله دې پریشاني په خوشحالۍ بدله کړي الله دې بیمارۍ له شفا ورکړي او دا مې پېښور کارخانو یو ملګري ټیلیفون کړی چې څوک بیماران دي خدای ټول له شفا ورکړي دا هم د پریشانو دپاره دي نه په لاسونو باندې د قبرونو یا په دانو باندې خاورې دا ما چې په شریعت کې دا منع دي ښه په زیارتونو سره اسی زیارت القبور له ځای د نیکانو خلکو قبرونو له تلل یا زیارت القبور له تلل ثابت دي او دعا ورته کوئ نفل کوئ او د قبرونو خاورې یا کاڼي په ځان مږل او دا په شریعت کې بالکل منع دي هغه کار به کوو چې مونږ ته کوم رسول الله مبارک ویلي بل سوچونه منع کوو دعا وکړئ رب العالمین خدای ته دغه صحابه کرامو کې د دین لپاره کومې قربانۍ ورکړي دي خدای دغه دین له کامیابي ورکړي کامراني ولا ورکړي او ته دا دین خور کې او خدای د دې دین حفاظت وکړي الہ العالمین
مونږ دغه صحابه په نقش قدم باندې روان کې د حضور پاک تابعداري مناسبه کې د شیطان او د ګناه نه پروردګار او د هغې د اسبابو نه وساتې الله په زړه کې د دین مینه محبت واچوي څوک چې مریضان دي ته وله شفا ورکړي دغه رور چې د اپریشن د مثانې یې کړی دی هغه ته هم دوکړي چې خدای وله شفا ورکړي روغ صحت وله خدای پاک ورکړي نور کو بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له صحتونه ورکړي څوک په پریشانو کې مبتلي خدای پریشانۍ وله په خوشحالو بدله کړي که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي پروردګاره زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي بچي مو نیکمله صالحان لوی کړي او د لوفرو نه وساتې په خپلو مقصدونو کې کامیاب کړي مشران او مردګان هم خدای مغفرت نصیب کړي حاضره جمع کې څومره مسلمانان دوستان دي چې د خیر او د برکت زندگی نصیبه کړي د کاروباري رونو په کاروبار کې برکت واچوي ځمکو چې څوک کري د هغې په زراعت کې برکت واچوي د چا روزګار نه د حلالو ښه روزګار وله ورکړي او تم د چا څه حاجتونه تی ولا حاجتونه قبول کې او اخر وخت کې بخلی دا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول ګرانو مینوالو زموږ د دکان پته یاد ساتئ صدایدین اسلامی کیسټ اینڈ سی ڈی سنٹر نشتر آباد نز مدینہ مسجد د قاری حنیف اللہ او قاری قدرت اللہ کلی دکان موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115 साल में बस बदबान कौन की मुराद दे साल में बस बदबान कौन की मुराद दे बेलता जुन में दो जड़ाओ दो फरियाद दे बेलता जुन में दो जड़ाओ दो परी दी विशाल में बस भगवान कौन की मुराद देते बेलता जंजुल में तो जड़ाओ दो फरियाद दी बेलता जंजुल में दो जड़ाओ दो फरियाद दी ये बेलता जंदुल बस कुलम या नबी खैरुल बशर नो हाल दजना कतन में दे वजवल बतर हाल दजन कदन में दे वजवल मुड़ो नयन पत्तर दिल पम पादला सद जालिम दिल तुन बेदात दे बेलत जुंदुल में दो जड़ा हो दो फरियाद दे बेलता जुंदुल में दो जड़ा हो दो फरियाद दे विशाल में बस गान कौन की मुराद दे बेलता जुंदुल में दो